سلام علیکم مینوالو. نازي اقبال هم د شیخ ادریس په باره کې داسې خبرې وکړې په جهه کې چې وایي واقعه ښه چې د څه ظلم او زیاتی شوی دی. راځئ مینو تاسو موږ سره دغه ویډیو کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې راول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دغه سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. نازي اقبال عزتمن څه د تعریف محتاج نه ده، مشهوره اداکار ده چې دا نن سبا عزتمن خپله زندګي په امریکا کې کوي. هغې هم دغه شان د شیخ ادریس په باره کې داسې خبرې وکړه چې موږ هم د دې د وجې نه د پاکستان نه یعنې تللي یو چې خلک دلته کې بې ګناه وژلي کېږي، بې ګناه شهیدان کېږي، چې څنګه عزتمن شیخ ادریس صاحب وشو. ځکه چې عزتمن څنګه چې شیخ ادریس صاحب ته دمکینې میلاوېدلې، دغه شانتې موږ ته هم یعنې دمکینې میلاوېدلې او موږ به بار بار یعنې پیسې به مو ورکول، د هغې د پاسه به موږ ته دمکینې میلاوېدلې. خو موږ ډېره سخت حکومت ته هم وویله چې ګوره موږ ته دمکینې میلاوېږي، باید چې د دې څه وکړل شي. خو عزتمنو ته حکومت ناکام او چې څه یې نه شو کولی، موږ مجبوره شولو چې ځان موږ ښځه او خاوند دواړه لاړلو او امریکا کې خپله زندګي کو. چې کله چې شیخ ادریس صاحب نه چې خبر شولو نو ډېر سخت افسوس هم وکړلو چې د سره ظلم او زیاتی شوی دی. موږ چې هر کله پاکستان ته درشو نو موږ به بیا یعنې د ده دواله ورځو او دوا به کوو په دغه کې او د ده د قبر سره به یعنې موږ دواګانې کوو او ځان ته به هم دواګانې وایو. ځکه عزتمن چې دا یو بزرګ سړی و، څنګه خواته دې خواته نه و. دا بیا د چارسدي د سیمې یو مشهور عالم الدین و